د مای د میاشتې 13 نیټه په ګرد نړۍ کې د میوزیم ډي یا د عجایبګرونو دروازې په توګه مانځل کیږي. ساخکال د دې ورځې موضوع عجایبګر تعلیم او تحقیق دی. خیبر پښتونخوا چې د ګندهارا تهذیب سره سره د نورو مذهبونو او کلتورونو د یوې تاریخي زانګو حیثیت لري او دلته لرغوني آثار او تاریخي شتمنۍ په کثرت سره اوس هم خوندي دي چې پکې تاریخي مجسمې، سکې، جامې، پیزار، وسلې، د موسیقۍ آلات او نور تاریخي پنګې شامل دي. په پاکستان کې خیبر پښتونخوا د افغانستان یو لویه برخه په تاریخي توګه د ګندهارا تهذیب یو ستر ټاټوبی پاتې شوی دی. په کال 2021 کې د افغانستان په بامیان ولایت کې د خواږمنو توندرو طالبانو د مهاتما بود ولاړې مجسمې په بمونو والوزولې. له هغې څو کلونو وروسته د پښتونخوا په سوات سیمه کې هم د بدا د ناستې یوې لرغونې مجسمې ته بارود کې خودل شول او دغه مجسمه تونلارو ویجاړه کړه. توندرو مذهبي فکر لرونکي پښتانه دا رقم تاریخي نه د خپل تاریخي شتمنۍ او تهذیبي لوړتیا په ځای د کافرانو میراث بولي او رانول یې خپل مذهبي فریضه ګڼي. پوهان وایي چې دا هر څه د کم علمۍ وجه وه او په پښتونخوا کې بدامنۍ د لرغونو آثارو د ځایونو غیرقانوني کنستلو او قاچاق د لرغونو آثارو ته دومره زیان نه دی رسولی چې څومره ورته د لرغونو آثارو اهمیت نه پیژندلو او ناپوهۍ رسولی دی. لرغونپوه او د خیبر پښتونخوا د عجایبګرونو او د لرغونو آثارو د محکمې ډایرکټر عبدالصمد وایي چې تر ټولو نه غټه خبره د پوهې ده. نو د هغې دپاره موږ تیرو 10 کالونه مختلف کارونه کوو. هغه وایي چې موږ انفلوئنسرز یا غټ خلک دي یا غټ نومونه دي یا موږ دي هغوی راولو دلته خیبر پښتونخوا ته. هغوی خپل تاریخي آثار ګوري څنګه چې موږ ته خانه کعبه اهمیت لري. د هغوی دپاره دا ګندهارا د خیبر پښتونخوا ډیر زیات اهمیت لري. ډاکټر صمد وایي چې د هغې پیدا دا وشوه چې نړۍ ته خو معلومه شوه چې خیبر پښتونخوا کې یوازې ډز، ټوپک، ترهګري نه ده بلکې دلته تاریخ پروت دی. دلته مختلف مذهبونه تیر شوي، لرغوني آثار یې پراته دي او حکومت پرې کار کوي. خو د هغه په وینا غټه پیدا دا وشوه چې کله مقامي خلک ګوري چې زما ملک ته، زما وطن ته د بهر نه خلک راځي نو ځایي خلکو هم راتګ شروع کړو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې 13 اختر کې یوازې تغبې تاریخي مقام ته 40,000 کسان د لرغونو آثار کتل ورغلي وو. چارواکي وایي چې تر دې وړاندې به ټول کال کې دومره خلک دغه تاریخي ځای ته د سیل لپاره ورتلل. د میوزیم ډي په موقع د صوبې 15 عجایبګرو کې د سرکاري سکولونو او کالجونو ماشومانو ته دغه عجایبګرو